د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ناوړي مبارکي د ناوړو مبارکو بیان شروع کوو حامدا و مصليا اما بعد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوږه خوشبويه مبارکي ناوړي وي د چا په خله کې چې به یو ورته کل نیک او ښه او بزرګ انسان به ورڅخه جوړ شو د ناوړو په برکت به لډبرو څخه چینه هم راوتلې چې په یو چا کې به یتوکل د هغه چا به د مشکو بوی تلی خو ټوله مدینه منوره کې تر هغه څه خوندوري او خوږه اوبه نه وي چې کبه کوم کوشنی ته په خله کې ورتوکل هغه ماشوم ته به تر ماښام پورې مور او اوبه ډیرو صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به د مبارک ناوړي د برکت لپاره پرځان مشری علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک علامه برزنجی رحمت الله علیه مبارک امام سیوطی رحمت الله علیه مبارک په حواله د ابن حجر رحمت الله علیه امام احمد رحمت الله علیه ابن ماجه رحمت الله علیه امام بیهقی رحمت الله علیه ابو نعیم رحمت الله علیه دوائل ابن حجر رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ته په یو څولاغه کې اوبه راوړل شوې د مبارک یو څه ځنی وچړي او یو څه د خلیه مبارک اوبه په یو چا کې واچولې حضرت وائل رضی الله عنه مبارک وایي چې بیا د دې څخه د مشکو خوشبوئی راپورته کېدل جامع الجمرات خصائص الکبرى شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم سنن ابن ماجه دلائل النبوت علامه برزنجی رحمت الله علیه علامه نبهانی رحمت الله علیه په حواله د ابو نعیم رحمت الله علیه د حضرت انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې د مبارک فرمایي پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک په مدینه منوره کې په یو څا کې توکل بیا د دې څا اوبه په ټوله مدینه منوره کې تر ټولو اوبو خوږې وي جامع الجمرات شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم دلائل النبوت امام سیوطی رحمت الله علیه علامه برزنجی رحمت الله علیه علامه نبهانی رحمت الله علیه امام بیهقی رحمت الله علیه ابو نعیم رحمت الله علیه د زرینته رضی الله عنه مبارک چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک آزاد شوی منځو داغه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دا مبارک فرمایي چې د محرم الحرام میاشت چې د لسم تاریخ او پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک زما رضعی یعنی د تیر او دلو اولاد چې د لور فاطمه رضی الله عنها مبارک رضعی اولاد وو راو غشتل بیا یې د ټولو په خله کې ورتوکل بیا یې د کوشنیانو ومندو ته وویل چې تر ماښامه پورې ماشومانو ته تیمور کوي حضرت زرینه ته رضی الله عنها مبارک فرمایي چې ټول ورځ ماشومانو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک په ناوړو مبارکو ماړول خصائص الکبرى شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم جامع الجمرات دلائل النبوت امام سیوطی رحمت الله علیه مبارک علامه برزنجی رحمت الله علیه علامه نبهانی رحمت الله علیه په حواله د امام طبرانی رحمت الله علیه د عمیرته بن مسعود رضی الله عنه مبارک څخه نقل کوي چې دا مبارک فرمایي چې موږ 15 خوندي او پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ته د بیعت لپاره ورغلو پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک چې وچ خړلې بیا یې موږ ته د خپل خلیه مبارکي جوول شوی ګولا یو څه راکه کله چې موږ د هغه نبوي ګولا وخړل بیا مو تر مرګ پورې موږ د خلیه د ناوړو بدخوندي او بد بوی نه دی لیدلی خصائص الکبرى جامع الجمرات شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم طبرانی امام سیوطی رحمت الله علیه مبارک او علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک امام طبرانی رحمت الله علیه مبارک د امامت رضی الله عنه مبارک څخه نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ته یو داسې ښځه راغله چې ډیر بد زبانه بد اخلاقه و پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ته داسې غوښو په خولولو اخته و چې په لمر وچ شوی وي هغه ښځه و پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ته وویل چې څه خواړه نه راکوي پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ته خپل مخ د خولو څخه څه ورته ونیول هغه ښځه وویل چې نه ستاسو د خلیه مبارک څخه څه غواړم پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک چې کله د خپل خلیه مبارکي ګوله ورکړه هغه ښځه وخوړل حضرت ابي امامه رضی الله عنه مبارک فرمایي
چې د دې ګولې په برکت د هغې ښځې بدزباني بد اخلاقي ټوله ورکه شوه. خصائص الکبرا جامع الجمرات طبراني، امام سیوطي رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه، امام بیهقي رحمت الله علیه د حضرت محمد بن ثابت بن قیس بن شماس رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی مبارک فرمایي چې زما پلار حضرت ثابت د خپلې ښځې جمیلې بنت عبد الله سره خله وکړه. خله په اسلام کې وجه توایي چې یو ښځه د خپل خاوند څخه په خپله خوله او رضا طلاق وغواړي، خاوند هم د طلاق ورکولو په عوض کې مال او پیسې ورڅخه وغواړي. نو محمد بن ثابت رضی الله عنه مبارک فرمایي چې کله زما پلار حضرت ثابت رضی الله عنه مبارک د خپلې ښځې جمیلې سره نکاح پرېکون وکړ، په دې وخت کې دغه جمیله رضی الله عنها مبارکه په دغه حضرت محمد بن ثابت رضی الله عنه مبارک باندې حامله وه. کله چې محمد بن ثابت پیدا شو نو زما مور جمیلې قسم وکړ چې زه په والله که د ثابت وزوی ته شیدې او تی ورکم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خبر شو د حضرت ثابت رضی الله عنه مبارک ته وویل چې ورڅه زوی دې راوړه. کله چې دا ماشوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته راوړی نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د دې ماشوم په خوله کې ورټوکل، بیا یې د خپل جلیل القدر صحابي ثابت رضی الله عنه مبارک ته وویل چې ته خپل ماشوم ګرځوه و ده ته الله تعالی رزق ورکوي. حضرت ثابت رضی الله عنه مبارک فرمایي چې ما اوله ورځ، دومه ورځ، درېیمه ورځ خپل ماشوم زوی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته راوړی چې په عربو کې یو ښځه مې ولیدل چې ثابت بن قیس رضی الله عنه مبارک پوښتنه یې کول. حضرت ثابت رضی الله عنه مبارک فرمایي ما ورته وویل چې څه په کوې؟ دې ښځې راته وویل ما تېره شپه خوب ولیدی چې زه د حضرت ثابت رضی الله عنه مبارک و محمد نامې زوی ته تی او شیدې ورکوم. حضرت ثابت رضی الله عنه مبارک وایي چې بیا مې خپل زوی ماشوم زوی و محمد رضی الله عنه مبارک و هغې ښځې ته حواله کړي او دا 3 ورځې یې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په ناوړو مبارک ګزاره کول. خصائص الکبرا جامع الجمرات دلایل نبوت شیخ محمود المصری رحمت الله علیه مبارک او داسې نور د سیرت کتابونه د صلح حدیبیې د عنوان لاندې ذکر کوي چې کله عروه بن مسعود ثقفي د قریشو له طرفه څخه د قاصد په توګه و پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته راغلی، بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک سره خبرې اترې وکړې. په دې وخت کې د لمانځه وخت شو. حضرت بلال حبشي رضی الله عنه مبارک اذان ناری کی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته د اوداسه اوبه راوړل شوې. عروه بن مسعود په پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته ګوري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې اودس شروع کړي کله چې به یې ناوړې مبارکې ټوکلې هم به صحابه وو رضوان الله علیهم اجمعین په لاسو کې سره اخیستې او هم به یې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته اوداسه اوبه په لاسو کې سره اخیستې، په بدنو پورې به یې د تبرک دپاره مښلې. کله چې عروه بن مسعود ثقفي د قریشو ته ورغلی ورته ویې ویل چې قسم په الله جل جلاله ما د کسرا باچاهي او پوځ لیدلی دی، هم مې د قیصر باچاهي او پوځ لیدلی دی، هم مې د نجاشي باچاهي او پوځ لیدلی دی، خو قسم په الله جل جلاله هیڅ باچا مې داسې پوځ نه دی لیدلی لکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پوځ. ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک سره ملګرو او پوجانو د مبارک سره داسې قدر کوي، داسې مینې ورسره لرل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ناوړې مبارکې به له ځمکې ته نه پرېښولې بلکې په لاسو کې به یې سره اخیستې، په ځانونو به یې مښلې. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د اوداسه پر اوبو به یې داسې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه تابول سره پر وژنې. په اوداسه به چې د اوداسه اوبه به یې هم په ځانو پورې مښلې. عروه بن مسعود ثقفي خبره ورپسې زیاته کړه، ویې ویل که یې خبرې کولې ملګرو به غوږ ورته نیولی و، که به یې د یو کار امر ورته وکړي ډېر ژر به یې عملي کاوي، د ډېره قدره به یې په رډو او شوخو سترګو نه ورته کتل. سیرت النبي صلی الله علیه وسلم وما علینا الا البلاغ المبین.